سلام علیکم ټولو کورمیوالو ته د سید نجیب طرف نه یو ورته بیا د سلام وي. کورمیوال وروڼو، نن ویډیو زه جوړوم د یوې بېوسه مور دپاره. و تاسې ټولو نه دا امید لرم چې د ویډیو تاسې خامخا خپلو ملګرو سره شیر کړئ. د میسیج چې کومې بېوسه مور او بچي پاره د زه جوړوم، خدای دې وکړي چې د مو میسیج د مو ویډیو پیغام هغه ورور ته بر وخت ورسیږي. او زه امید لرم چې هغه خپلې مور ته واپس راشي. په دغه امید سره چې یوه مور چې هغه 9 میاشتې خپل بچی په خپل وجود کې وساتي، یوه مور چې هغه خپل بچی 9 میاشتې خپل د وجود وینه ونیوه چکي، یوه مور چې خپل بچی یوه حد کمال ته ورسوي، 18 کاله یا 20 کاله یا 50 کاله هغسې خواري وکړي، هغې مور صرف او صرف دا امید وي چې کله د دې بچي ما ته ضرورت شي، بچی به بیا ما سهاره جوړ شي. تاسې به لیدلي وي چې 2 ورځې مخکې کوم یو مریض مو راوستی و. هغه مریض مور څو خبرې ما سره کړي دي، نو زه دغې ویډیو په ذریعې تاسې ټولو وروڼو سره شیر کوم. و دا امید لرم چې هر ځوان ورور به دا ویډیو خامخا له غور و فکر سره وګوري. وروڼو، چې کله مور مو ډینر سپاره کړه، د بچی مې چې کله راوستلو سپیتال ته، نو مور نه مو پوښتنه وکړه چې مورې دې نه علاوه تو نوره څو بچي دي؟ هغې چې دې نه علاوه 2 بچي مو نوره دي، یو ډېر وړوکی دی، یو بچی مو چې هغه ته مو واده وکړو. واده نه بعد هغه ما نه همیشه دپاره جدا شولو. نو مور ته مو وویله، ما ویله مورې دا یو سوال زه درته کوم بچي په طور باندې، خدای دپاره خپل بچي سي یوه نیمه مثال آزار یا یوه نیمه خیره هسې ونه کړي. ویلې چې تا خیره واجونه داسې نه وي چې هغه زندګي مکمله تهس نه سي. غر ته په ژړا شوله چې زیه هیڅ کله ما خدای د ما وکړي چې ما وجود نه دغه پاره خیري وځي، آزار وځي. خو ته له خپله سوچ وکړه چې یو بچی 18 کاله 20 کاله مور وساتي، هغه ته هر یو مشکل کې، هر یو تکلیف کې هغه ته مثال زه شانه بشانه ولاړه وم چې څه هغه غوښتل ما ورته وکړو، چې څه مثال ما نه کېدل هغه ته مو وکړله. و چې کله ما ته د هغه ضرورت شولو، زه یې دغه ځای کې یک تنها بیل تر بیله پرېښلم، سپین ږیری پلار یې پرېښللو، مور یې پرېښلو، وړوکی ورور یې پرېښللو، بیمار ورور یې پرېښللو. نو ته اوس ما ته وایه چې زه هغه ته خیرې څنګه ونه کړم؟ نو بېشکه زه د دغه ځای کې نه پوهېږم چې مور هغه غواړي چې هغه خپل کور ته یوه داسې مطلب ښځه راولي چې هغه ښځې راوستلې سره سره هغه مکمل کور چې کوم دی هغه دوره ښایسته کړي، دوره ښکلی کړي چې مکه هغه کور کې خوشحالي راشي. خو زه د نه پوهېږم مثال د نن سبا کوم میندې دي یا پلاران دي چې هغه د خپلو بچیو کومه ډول تربیت کوي چې سمه کور ته لوړه نه وي، لسی مثال کور بیل، وړونه بیل، هر مشکل داسې مشکلات کور کې جوړ کړي که نه چې کوم وړونه زه خو داسې وایم چې زندګۍ بر هغه یو بل نه جدا کېږي نه، هغه یو 5 میاشتو کې یو کال کې هغه یو بل سره دوره زیات یو بل نه نفرت پیدا وکړي چې هغه یو بل لیدای نه شي. د دغې ویډیو مقصد ما هرګز هغه ورور چې کوم دی تارګیټ نه دی. د دغې ویډیو مقصد هرګز دا نه دی چې هغه ورور چې کوم دی زه بدنام کوم، یا هغه ورور چې کوم دی زه مثال هغه دنیا ته وښیم چې هغه دوره ظالم دی، هغه دوره مثال بې ضمیره دی، بې احساسه دی چې هغه چې کله مور پلار ته د هغه سهاري ضرورت و هغه مور پلار وروڼه خویندې هر څه پرېښلل. مطلب مې صرف او صرف دا دی وروره، خدای دې وکړي چې دا ویډیو تا ته ورسېږي چې ته راشه خپلې خپلخوانۍ سره راشه، خپلې ښځې سره راشه، خپل مور پلار نه معافي وغواړه چې بس مور یې غلطي شوې وه. انشاءالله مرګه ساعته پورې به هم ما کور والا و هم مو به تاسو شانه بشانه ودرېږو و ته به هېڅ کله یا تنها نه پرېږدو. ویډیو اینډ کې خپل ټولو وروڼو ته دا سوال کوم چې خدای دپاره هغه مور چې هغه
د زندګۍ هر یو تکلیف کې تاسو ویلوړوي. زه خو صرف دوره وایم کنه چې مور ا دې ویش په شو دی حکم تاسو نشو ادا کوي. امور څه کوم تکلیفونه ځونه برداشت کی، کوم مشکلات ځونه برداشت کی اولاد د پاره هغه مشکل ایوی لمحه چې کوم دی کنه مور ته مو تاسو هغه اجر نشو ورکوي. نو ویلی مو تاسو د مور پلار پر ای د تکلیف سبب جوړیږي چې هغه تکلیف هغه بیا د شي وی چې زندګۍ بر هغه خپل وجود کې ځون سره کابر ته یوسي او بیا هغه انسان چې کله مثال په ژمدنه غسه نه بیلېږي په کابر نه ته جوړه یا په جنازې نه هغه کلا کې ټوي کوي به هیڅ قسم پیدا نه کوي. ورونو پلیز خپل مور پلور قدر کوئ، احترام کوئ او خاص کر دغه ورور ته بیا ورته سوال کوم سراشه خپل خپلخانه سره خپل غریب مور پلور ته راشه ما کوي ته د زړه سکون ملوشي. امید لرم سهار ور به دا ویډیو خوښ شي خپل مرګونو سره شیر کړئ. زما کوي مو وړو پیغام نه کچوتا زندګۍ کې څه چینجز راځي ډیره ښه خبره ده. ډیره مهرباني ورونو خوشاله پات ورسې خپل ورور سید نجیب حسین ته روکې ذات مهرباني. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.